تر اوسه پورې د کرکټ څومره ورلډ کپ شوي دي او دا کوم ملکونو ګټلي دي او ولنې ورلډ کپ چې دی دا په کم کال کې شوی دی که تاسو وګورئ د ډیرو ملکونو چې دی د کرکټ ټیمان موجود دي خو هر ملک چې دی د ورلډ کپ فاینل چې دی دا یې نه دی ګټلی نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ که تاسو وګورئ کم تیر شوی ورلډ کپ چې دی دا د اسټرالیا او د انډیا ترمنځ وشو نو هغې کم فاینل چې دی هغه اسټرالیا وګټلو دا ورلډ کپ چې دی هغه هم په خپل نوم باندې کړو تر اوسه پورې چې کومې ورلډ کپ شوي دي کرکټ ورلډ کپ یې 14 ورلډ کپ شوي دي لکه 14 ورلډ کپ شوي دي په هغې کې چې دی زیاتکر فاینل چې دي هغه اسټرالیا ګټلی دي اولنی کوم ورلډ کپ میچ چې شو نو هغه په 1975 کې شو د هغې فاینل چې دی په 1975 کې شو نو هغه اولنی ورلډ کپ فاینل چې دی هغه ویسټ انډیز ګټلی و ویسټ انډیز ټیم چې دی په هغه وخت کې ډېر مضبوط و نو اولنی فاینل چې دی هغه ویسټ انډیز ګټلی و دغه شانتې بیا دویم چې دی هغه په 1979 کې شو په 1979 کې چې کوم شو نو هغه هم ویسټ انډیز ګټلی و په هغه وخت کې د هغو ټیم مثبت و نو دغه دویم چې دی دی پسې هم ورپسې ګټلی و بیا دریم نمبر چې کله شو نو هغه په 1983 کې شو په 83 کې چې کوم شو نو هغه انډیا ګټلی و په هغه وخت کې د انډیا ټیم چې دی هغه مضبوط و نو د انډیا ټیم چې دی دغه میچ ګټلی و څه کال چې دی هغه هم فاینل ته ورختلی و نو په هغه وخت کې چې دی هغه انډیا ګټلی و دغه شانتې بیا چې دی څلورم نمبر چې کم شو نو هغه په 1987 کې شو دغه چې دی د اسټرالیا ګټلی و څلورم نمبر چې کم دی هغه اسټرالیا ګټلی و دغه شانتې چې بیا لاړ شي 1992 ته نو په هغه وخت کې چې دی پاکستان دغه فاینل چې دی دغه ګټلی او دغه کپ چې دی په خپل نوم باندې کړو په هغه وخت کې چې دی عمران خان د دې کپتان و که تاسو وګورئ نو په هغه وخت کې چې دی ورلډ کپ هم عمران خان چې دی هغه د پاکستان په نوم باندې کړو دغه شانتې پسې بیا ورپسې چې شی دی په 1996 کې شی دی نو په 96 کې چې کم شی دی نو هغه کپ چې دی هغه سریلنکا ګټلی و سریلنکا ګټلی و سریلنکا چې دی دغه یو کپ ګټلی دغه شانتې پاکستان چې دی هم دغه په 92 کې چې دی دغه یو کپ چې دی دا پاکستان ګټلی دغه شانتې بیا پسې ورپسې چې دی په 1999 کې چې کم د ورلډ کپ میچونه شو د هغې فاینل چې دی هغه هم اسټرالیا ګټلی و د اسټرالیا ټیم چې دی دا هم ډېر مضبوط دی د اول نه واله تر اخره پورې اوس هم د 2023 کې چې دی هم د هغو هغه فاینل وشو نو په 1999 کې چې دی هغه هم اسټرالیا ګټلی و دغه شانتې بیا پسې په 2003 کې چې کم شو نو هغه هم ورپسې چې دی اسټرالیا ګټلی و دغه شانتې اسټرالیا چې دی د دې نه لاندې هم دوه ګټلی او دی سره هم وګټلو نو دریم شو دغه شانتې دغه شانتې بیا په 2007 کې چې کم شو نو هغه هم اسټرالیا چې دی دغه ګټلی و بیا پسې ورپسې په 2011 کې چې کم ورلډ کپ شو فاینل نو هغه چې دی هغه انډیا ګټلی و انډیا چې دی د دې سره دوه فاینل چې دی ګټلی دي او دوه فاینل چې دی هغه په خپل نوم کړي دي د ورلډ کپ دغه شانتې بیا په دغه کې چې شو په 2015 کې چې کم شو نو هغه هم اسټرالیا ګټلی و دغه شانتې ورپسې پسې بیا شی دی په 2019 کې چې کم فاینل شو نو هغه چې دی هغه انګلینډ ګټلی و انګلینډ چې دی دغه یو فاینل میچ چې دی دی ګټلی و د ورلډ کپ څنګه چې پاکستان ګټلی سریلنکا ګټلی دغه شانتې هغو یو میچ چې دی دغه یې په خپل نوم باندې کړی و دغه شان د ورلډ کپ دغه شانتې په 2023 کې چې دا کم یو وشو د انډیا او د اسټرالیا ترمنځ نو دا چې دی اسټرالیا په خپل نوم باندې کړو د اسټرالیا ټیم چې دی دا په ټولو کې مضبوط ټیم دی تر اوسه پورې هغو چې دی شپږ فاینل چې دي هغه په خپل نوم کړي دي او شپږ کپونه چې دي د ورلډ کپ د خپل ملک ته چې دي وړي دي دغه شانتې انډیا چې دي په دې کې دوه وړي دي او ویسټ انډیز چې دي هغه هم دوه وړي دي او د باقي ټیمانو چې دی پاکستان شو سریلنکا شو او دغه شانتې انګلینډ شو دی پکې یو دغه چې دی کپ چې دی د خپل ملکونو ته چې دی راوړی دی دغه شانتې افغانستان بنګلادیش داسې نور ملکونه دي چې دوی هم په دې کې حصه اخیستې ده خو دوی دغه کپ چې دی دا په خپل نوم باندې نه دی کړی نو تر اوسه پورې 13 میچونه چې دي فاینل چې دي هغه د ورلډ کپ شوي دي په دې کې دغه ټیمانو چې دی خپل میچونه چې دی په خپل نوم کړي دي خو په هغې کې زیاتکر چې دي هغه اسټرالیا په خپل نوم باندې کړي دي لکه څنګه چې د 2023 ورلډ کپ چې دی دا یې وګټلو